الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين صدق الله العظيم صاحب صدر حضرات علماء کرام طلباء عزیز زما ډیرو درنو او قدرمندو مسلمانانو ورونو ایو مبارکه اجتماع ده د جامعه حلیمیه د ختم بخاری تقریب ده ټولونه اول زه تمام فضلاو ته زړه کومینه مبارکي وایم الله دې تاسو د تحصیل علم ټول زندگی قبول وګرځوي او بیا دې په مخ باندې الله دغه علم خدمت کولو توفیق در نصیب زما محترم ورونو دغه مدارس برکت ته چې په ټول امت چې د دین علم ژوندی ساتلی ده د دین حافظ خو الله په خپله ده لیکن د اسباب په دنیا چې
تاسو ورته سبب ګرځولی یو، نو څومره خوش قسمته دي هغه خلک چې الله تعالی د خپل دین حفاظت دپاره منتخب کړل. او هغه اردو چې وایي چې الله والے لوگ، نو تاسو الله پاک خپل خلق ګرځولی یو. موږ د الله تعالی همیشه دپاره په اخ طرف کې وګرځوي چې هغه الله پرې راضي کېږي. زما محترم ورونو، اللہ رب العزت فرمی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، چې ما دغه انس و جن صرف او صرف خپل عبادت پر پیدا کړي. یعنی د انسان په طبیعت کې الله تعالی دا شی هم پیدا کړ چې دی به د الله بندگی کوي. خدا عبدیت دا تکوینی نه ده، تشریعی ده. الله په دې باندې قادر او چې تمام انسانانو ته ایمان نصیب کړي، تمام انسانانو ته ہدایت نصیب کی. لیکن چونکہ دا عبدیت تشریعی دا او تشریعی عبدیت دیتا ویلے کیجی چې د انسان عقل او اختیار ته الله شای وسپاري. او ظاهره خبره ده چې عقلونه خو سره متفاوت وي، نو چې هر انسان د خپل عقل او اختیار په بنیاد باندې فیصله کوي، نو بنیادی طور باندې دوه طبقې به پیدا کېږي. یو به هغه طبقه وي چې هغه الله ته سرټیټي وکړي او په الله باندې ایمان راوړي. او یو به هغه طبقه پیدا کېږي چې نافرماني وکړي او الله نه انکار ته آماده وي. نو په انسانانو کې بنیادی طور باندې دو طبقے پیدا سلے. نو انسانان بنیادی طور باندې په دوه حصو باندې تقسیم سي. یو هغه وی چې په الله ایمان راړي او یو هغه وی چې الله تعالی انکار وکړي او کفر او عصیان لاره خپله کړي. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. خلق ته دا وایه چې دا حق مجلس دا د الله له طرف نه ده
بیا د خلکو خوښه که په هغې ایمان نه روي که هغې نه انکار کوي. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. موږ خو انسان ته روغه لار ورښکاره کړله، اوس ته خوښه ده چې دی هغه روغه لار قبلوي او که د هغې انکار کوي. الحمدلله له نبي علیه الصلاة والسلام عهد نه راواخله تر دې نن ورځې پورې د الله له دین سره چې کوم خلق وابسته دي، له قرآن سره چې کوم خلق وابسته دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثونه لولي، دا د انسانانو هغه طبقه ده چې دې ته د ایمان خلق ویلی کېږي. او بعض خلق لاپرواه دي د دغې نه. له سره د علماو احترام یې په زړه کې نشته، دغه علم ته په سپک نظر ګوري. دا یو تقابل ده په دنیا کې. اوس په دې نن زمانه کې تاسو او د موږ په زمانه کې موږ یو خو مسلمانان کلمې مو ویلې دي، لیکن په موږ کې لږ هغه خویان را روان دي. وی به مؤمن منافق به نه وي، په خدای به ایمان وي، په ضروریات دین باندې به ایمان وي، خو اخلاقي لحاظ سره په ده کې د منافقینو خصلتونه پیدا سي. دی وی مسلمان، کلمه گو مسلمان، لیکن په ده کې د مشرکینو خصلتونه پیدا سي. الله نه علاوه یو طرف ته بل طرف ته ګوري. وی خو مؤمن او مسلمان، لیکن په ده کې د یهودیانو خصلتونه پیدا سي، په ده کې د نصاراو خصلتونه پیدا سي. چنانچه نبی علیه الصلاة والسلام فرمی لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن؟ پتاسو باندې به یو وخت داسې راځي چې تاسو به د تیرو امتونو تابعداري او پیروي کوو، قدم قدم ولیس ولیس پسې روان یو، داسې تابعداري به کوو. تر دې حده پورې چې قسم سارې په غار دایره نه وته دی، تاسو باندې د پسې روان. صحابه کرام عرض ورته وکړ یا رسول الله موږ به یهودو او نصاراو پسې روان یو، یعنی یو به مؤمنان، یو به مسلمانان، او موږ به د یهودو او د نصاراو پیروي کوو، تابعداري به کوو. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې او نور څوک کیدای شي.
بیا نن سبا زمانه چې خو په مسلمانانو کې د منافقینو خصلتونه هم پیدا اصلل. نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمی تعس عبد الدینار وعبد الخمیصة ان اعطي رضي وان لم يعطى سخط. تعس وانتكس واذا شيك فلا ينتقش. دغه مسلمانان به هم په دوه قسمو سي. یو هغه چې د پیسې غلامي، د لباس غلامي، که فوجي ورده واغوسه دی اخته سلام عبادت یې کوي، که د یو افسر ورده واغوسه دی اوهو دا خو ډېر زبردست شی دی، که پیسې یې ولیدې د زړه ورته اوبه کېږي. او دغو خلقو عادت دای که څه دې ورکړل دنیاوي فایده دې ورورسوله بیا خو درنه راضي دي. لکه نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې به چې فتوحات وصلل او مال غنیمت به راغی نو په مال غنیمت تقسیم باندې به منافقینو اعتراض کاوه. ان اعطوا رضوا وان لم يعطوا فهم له ساخطون. او دا خبره به کوله چې موږ ته دې کمه راکړه، موږ ته دې لږ راکړه، موږ ته دې ګټه کمه راکړله. اوس دا شیونه تاسو په دې خپل ماحول کې لږ مطالعه کو. موږ په سیاست کې هم دا پیسر نه نوته، دا عهدر نه نوته، جاه خواهش او د مال خواهش. بیا چې موږ دوستیګانې او تعلقات پیدا سول، موږ منځ کې محبتونه پیدا کېږي، د دین په بنیاد به نه پیدا کېږي بلکې د دنیا په بنیاد باندې. ما نه به یو سړی په دې نه مروړېږي چې زه ملا یم ځکه چې مره ورشم. په دې به هېڅوک نه مرور چې زه لمونځ ورکوم، جمع ورکوم. دا به هېڅوک نه ووایي چې تا خو پلانکۍ مسله غلطه کړې وه ځکه موږ مرور یو، تا خو دین غلط پیش کړی و ځکه موږ مرور یو، تا خو د دین اسلام تعبیر غلط کړی و په دغه وجه موږ مرور یو. خو مرورتیا دغې ته راغلې چې ما چار درښولی و به ما ته پلانکۍ چار نه وه کړې، ما ته د پلانکۍ نوکر کړی نه و، ما ته د ارباو روپۍ ټیکه نه کړ پیدا، ما ته د دنیا دغه مفاد نه ورساوه. بیا په دغو ټکو باندې موږ یو بل سره تعلقات خرابو، سره جلا کېږو یو بل. بیا چې الیکشن کو او عوامو ته ورکوستو موږ، ما نه یادېږي چې یو مجلس کې یو سړی لټېدلی او په ما یې دا اعتراض کړی چې ته خو اسمبلۍ کې وې او د اسلام دغه مسله راپورته سوه، بیا ته ولې غلی وې، تا ولې د غلطې خبرې ملګرتیا وکړله. خو 5 کاله به یو خبره ټینګ درته نیولي چې پانکي ته منځ بیا درغلی وم، بیا تا ما سره ملاقات نه وکړلی، بیا تا ما درخواست ماله نه واخیستی، بیا تا ما سره ما دا چار نه وکړله. په دغو دنیاوي مقاصدو باندې به دی ما پرېږدی، حق لاره به پرېږدی، جمعیت لاره به پرېږدی، د علماو لاره به پرېږدی. له دغه نه غټ ګمراه بل انسان په دنیا کې نشته. او دغه خلک دي چې نن په پیسو خطا دي. موږ سره پیسه ده، موږ سره پیسه ده او په پیسې زور به د ووټ ګټه. او ما ته خپله ویلي دي چې مولوي صاحب مروت ته په ما باندې ووټ احسان نه کوي، یو یو ووټ مې په پیسو ورچې کړی دی. دا اعترافونه ما سره مخ کړي دي. زه دغه میدان سړی یم، ما نه دا خلک پټ نه دي.
او نن هم دا ماته د پیسې روب راکوي، نو زه ورته وایم چې نه دا بس دا معیار نه ده. دا خو د نبي اکرم په زمانې کې وه، او الله تعالی څه وفرمایل؟ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. دا کافران پیسې خرچ کوي دغه دپاره چې الله دین لاره ورسي، نو خرچ کوي دی کنه، نتیجه به شي اخر به ارمان کې لاس مړي اوهو پیسې مې ولګوله او ثم یغلبون واردو. نو زه نن هم دې خانانو ته وایم چې د پیسو په بنیاد باندې دا روب داب کوي په غریب سړي باندې او جان ما ته غټ غټ کوي. زه هغه قوت یم الحمدلله، جمعیت علما هغه قوت ده چې 50 کاله له تا سره مقابله کړې ده او ته په مځکه شنولی او اوس په دې انشاءالله په مځکه منډو. موږ خپلو مشرانو د بې غیرتۍ سیاست نه درښولی، پیسې پاره جان بې غیرته کول، خپله لار پرېږدول، د باطل ملګرتیا کول، دا خو دنیوي نقصان ده. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. دا دنیوي سزا ده او بیا اخروی والذین کفروا الى جهنم یحشرون. آخرت خراب، خسر الدنیا والآخرة. دا خدایګانې موږ ختم کړي، دا بتان موږ ړنګ کړي دي او انشاءالله یا ربي بیا ړنګو که خدای خوښ وکړي. نو د ما محترم ورونو ډېر د بیان وخت نشته اوس، ماسپښین مونږ به هم کوو سره، خو دا درته وایم چې دا کوم حدیث تاسو نن اخرنی حدیث وویله چې 2 کلمې دي حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی الميزان. 2 کلمې دي چې الله باندې ډېرې ګرانې دي، په تله کې ډېرې درنې دي. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. او بیا استادان تاسو ته د دغه بیان په سلسله کې یو حدیث هم بیانوي چې هغه ته حدیث بطاقه وایي، چې یو داسې ګناهګار به وي په آخرت کې چې د ګناهونو به 99 رجسټر یې ډکې وي او هر رجسټر به تا حد نظر اوږد وي او الله به ورته وایي چې عذر خو دې نسته، تا پسې خو څه غلط نه دي کړي. هغه به ورته وایي نه، الله به ورته وایي تا سره به انصاف کېږي. نو الله به ورته ووایي چې یو پرچې روباسه، د ده والا چېرې یو پرچې به پرته وي چې هغه پرچې روباسله په هغې لیکلي و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله. دغه یوه پرچې په دا تمامو رجسټرو باندې غالبه شي. نو کله کله داسې محاذونه راځي چې یوه پرچې ډېره لویه په کار سړي ته ورځي. موږ خپلو اکابرو په لارې روان یو، موږ ته ډېرې د مشقت میدانونه نه دي جوړ کړي، حالانکه دین خو د مشقت میدان، خو دغه انتخابي میدان یې جوړ کړی ده
او دغه چې ګټه ناګټه چې کومه په یو پرچې باندې کېږي کدا پرچې صحیح استعمال اصله نو پورا آخرت به ورسره شکېږي او د دنیا په معاملاتو کې هم الحمدلله موږ له دې خلکو تکړه یو کمزوري نه ورنه په خدمت خلک هم ورنه تکړه یو ته زبانی خبره کې موږ عملاً ښکارو کوي نو په دغه حواله سره هم دا پرچې ډېره قیمتي ده کتاب نشان ده دا موږ مخالفین به موږ ته وایي دا خو انتخابي نشان کتاب ده او تیر تک کتاب الله کې نو ظاهره خبره ده چې ملا په لاس شي بیا خو به قرآن یې که نه که د یهودي په لاس کې وای خو بیا به تورات و که د عیسیانو په لاس کې وای خو بیا به انجیل و که د هندو په لاس کې وای خو بیا به وید و که د سیک په لاس کې وای بیا خو به ګرنت و نو اوس چې یو واري کتاب یا یو د علماو په لاس شي نو دا نشان دا د یو منشور نمایندګي کوي اوس خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي که وایي موږ ملګان نشان ته لاټ کړی وای د ډول د باجې او څه خوند در سره کاوه نو الحمدلله موږ سره مناسب نشان ده او دغه نشان به ان شاء الله العزیز مخکې فتوحات حاصل کړي دي او بیا به هم فتوحات حاصلوي که خدای خوښوي مدرسه او سیاست دا نه جلا کېږي یو طرف دارالعلوم دیوبند او بل طرف ته جمعیت علما ده د دارالعلوم دیوبند اولنی شاگرد محمود حسن و او هغه محمود حسن چې بیا لوی څه علم یې وکړ بیا د شیخ الهند بللی کېده او بیا د دغه جمعیت علما بنیاد هم ته چشلی نو چې مدرسه او جمعیت سره یو ځای نه وي په وجي زه خو وخته دیوبندي نه وایم دا نیمچک ته نو رایسه د خپلو اکابرو غیرتمنه لار خپله کړې طالبانو رزق هېچا نه نیولی طالبان ته خپله له هر طرفه روان دي لیکن یو خبره درته کوم الله پاک هم امتحان اخلي ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون دی آبادی مثال الله ورکي چې هغه کې امن او اطمینان او دغه امن او اطمینان سبب څه شو چې معاشي صورتحال ټیک ټاک خدای پاک ورکولې رزق له هر طرف نه ورته روان خو بیا چې کله دی الله تعالی په نعمتو باندې کفران وکړل او کفران نعمت وکړل نو الله تعالی هغه نعمت ورنه واخیسته او په بل بلای واړول لوژو او په بدامنۍ نن پاکستان ټول په دغه بدامنۍ هم ککړ ده او په معاشي بدحالۍ هم ککړ ده وجه دا ده چې الله دل لاره وکړي الله پاک فرمي
چې د رزق مالک دا غیر الله نه دي. ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. توحید خاوند ا مصلحتونو پر خپل لار نه پرېږدي. رب العالمین دې موږ ته استقامت نصیب. دا جامعه علمیه ده. محسن صاحب دې الله تعالی غریق رحمت وکړي، دا شهادت دې الله تعالی قبول کړي، دا سلسله دې الله تعالی جاری ساتي او الله تعالی دې موږ دې خپل حق لارې نه په هیڅ قیمت باندې هم نه خطا کوي. جی دورې والا اصلي عبادت ویلې چې اجازه یو مغازي واره حدیث کی اجازت بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل قال الإمام الهمام محمد بن إسماعيل البخاري حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال 19. قيل كم غزوت أنت معه؟ قال 17. قلت فأيهم كانت أول؟ قال العشيرة أو العسيرة، فذكرت لقتادة فقال العشيرة. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نمر حديث سند أغدج لمحسن صاحب مولانا انور صاحب دا او هغه اجازت ماله طرف هم تاسو ته حاصل ده. الله تعالی دې دغه سلسله قائم دائم لري او دغه جمعیت لار دې الله تعالی موږ خطا کوي نه، په دې باندې استقامت سره الله تعالی وساتي نو ان شاء الله دا لار به کامیابی وي او دین علاوه به هر لار ان شاء الله دې گمراهي وي، هیڅ فائدہ به نه وي د نور لارو نو بس خلار باندې وجو ان شاء الله العزيز.